حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دا د مکې نه چې کله د مدینې ته هجرت وکړو به د په بدن باندې صرف کپڑے وې د سره نه ایس تشای نه پړکای سندولا او بالکل خالی تش تندن روغلاو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مکې او د مدینې چې کی مسلمان وي دغه بایچاره قائم کړه په آشه د چې کی مرر هغه ته ویل چې بایزت ته خپل ټول ار شي در نیماو خپل مزکه پټي او خپل بوغینا خپل کیر در نیماو حتی چې خپل مول یا د سره نیماو دوی چې نامو د صرف تلیار او شاده بازار چې دای بازار تلړو سه ورده شه با اثر یعنی بهترین تاجرونه شه د شمار شي شه و دمر زیات د کمایو پر لا تجارت یو کو چې نبی علی السلام ته خطاب ورکړ چې دا تاجر الرحمن دا تاجر الرحمن لقب یې ورکړ یعنی د رحمان تاجر دو سه صفاتین از تو سه تشاین ډیر زبردست د غوی ګوره د چکیم نفع ورتلا په عاشو نیمه الله پاک په لیار خرج کوله و دای صداقت یعنی بالکل به رښتیا ول چې در وخت قسمینه نه پړل خپل تجارت شه و دای دیانتدارو بالکل امانتداری او دیانتداری سره د خپل چار کوله و ایسه قسم دوکا موکا نه کوله او دته چې کیما یعنی زیاته نفع په چکر شوی دای نه پروت چې وړا نفع وته ملي لا به یعنی دا اثر نه پکول چې را غټه ته انتظار وینه کو یو ور سوای شون خرڅ کړل و په هغه خاص کړ چې په سیو خوستي وي او چې به کله هوکا تل به هغه پړی پروتي پړی چې په وی و دیرام یې پړی خاص کړل به و سواری پیه دته یعنی و سوا درهم دته نفع وشله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته د برکات ته وکړیو په یو ور یې 1500 وسینه ورکړل مجاهدین ته سره د سامان او هغه میدان جنگ شه شامل شل او په هغه باندې jihad وکړو چیرې مشته څه دا سوچ کړه دا چې یاره مش دمرا تجارت وکړو دمرا کولینا مې تیر کړل مش چیرې حکومت ته یا مجاهدین ته چیرې یې ټیپاک ور کړه دا چیرې یو ګریه مې ور کړی دو چیرې یې ګارنیډ مې ور کړه دا نه بلکې مشته څه ته پچار دو چې مش د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یعنی 1500 وسینه مطلب دا دا لکه 1500 ټینکی نه چې مجاهدین ته یا پاکستان حکومت ته ورکه چې بای ته بداون دشمن تباہ او برباد کې به مشته څه بچار دو چې بای مش دمرا طاقت وی د مسلمانانو دمرا کم از کم طاقت وی چې کشر مش غوړي چې یې ام ان ام بی درول غوړي چې به مشته څه دراوای شي ملي سپورټ کوي شي ځکه چې مشته څه د اسلام د شریعت نفاذ دا په مش ذمہواری دو دا په مش باندې الله پاک فرض کړی دي چې مش د خپل معاشره بهتري ته سوچ کوي چې په داسې سرنګ شریعت نفاذ وشي و سرنګ د الله پاک حکمونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې په داسې نافذ شي